د وکیل صاحب د تفصیلي خبرو نه مخکې پروګرام په وړاندې بوزم سجاد خان زموږ د پاکستان پیپلز پارټۍ ضلع مردان سابقه صدر راغلی دی، هغه ته هرکلی ویم. وخت مختصر دی نو زه د پاکستان پیپلز پارټۍ PK48 سابقه امیدوار جواد خان بایزی ته خواست کوم چې راشي او د خپلو خیالاتو اظهار وکړي. تاسو کې دی بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ټول مشران زمونږه د دې کلي چې کوم راغلي دي، د پارټۍ کوم مشران دي، د دې عزیز ولي کوم مشران دي، ټول ته په جمع السلام علیکم. نن زمونږه د ټولو ملګرو خبرې وکړئ. مونږه نن د قرآن پاک ختم کړو، منتاجي کاکا وفات شو او بټو صاحب په تاریخ باندې پانسي شو. نو هغه مونږه قرآن پاک ختم کړو، تاسو ټول راللی. الله پاک تاسو له اجر درکړي، الله پاک ته هغوی مو بخي چې کوم خلک وفات شوي دي، ټول خلک ته الله پاک به دې وبخي. او د کرونا چې کوم مرض راغلی الله پاک ته دا هم د دې زموږ د ختم په برکت سره ختم کړي. ملګرو خبرې وکړلې دا منتاجي کاکا والي سره. نو هر انسان زموږ چې کوم دلته کاري ملګري ودرېدل، تاسو سره هم رابطه شوي او زیات چا سره چې رابطه شوي دي نو په ښه الفاظو کې د هغه یادوي. همیشه زما سره هم چې کوم دي تقریبا داسې یو شپږ نیم کاله وشو. نو هغه همیشه چې زه راغلی یم نو موږ یې ډېرې غټې عزت هم راکړې دی، پوهه هم راکړې ده، خبرې راته هم ښوولې ده، موږ یې خبره هم اورېدلې ده. ډېر هوښیار سړی و، ډېر قابل سړی و. الله پاک دې سره د خاورو وبخي او د هغوی چې کوم ورونه دي بچي دي ټولو ته د الله پاک صبر هم ورکړي. او د هغوی نه موږ دا توقع ساتو چې زموږ سره به هغسې ودرېږي څنګه چې هغوی زموږ سره ولاړو او موږ له مشوره راکوله، موږ ته یې لار ښووله. نو دغه شان دوی به موږ ته هغه شان سپورټ راکوي. واقعي د بټو صاحب برسي ده، ډېر عزیز ولي ملګري پکې ناست دي. هغه سیاسي خبر هم د خیر دی، تاسو په دا لږ واورئ، تاسو هم اورېدلې. اوس دوی کوم خبرې وکړلې، په دوه درې خبرې کوم، زه خو داسې لږ د دې قیسې نه راځي، خو یو څو شاړې خبرې کوم، بس بیا به تاسو بس کوو. دوی مخکې خبرې وکړې چې یاره بټو پانسي شو، یا خبره کېږي چې ضیاءالحق پانسي که یا خلک ول راغونډ شو، داسې وشو هغسې وشو، هر څه وشو. زه د ټول نه غټه خبره ده چې بټو ولې پانسي شو. لکه د پوجانو هغه چوڼۍ اخیستې وه، د ضیاءالحق نه یې ځمکه اخیستې وه، څه کنځلې ورته کړي وو، څه بدې ردې ورته ویلې وې، یا د دې نورو پوجان چې کوم جرنیلانو د هغوی سره زیاتې کړی و، یا د بټو داسې څه چل کړی و چې یاره هغه یې پانسي کوو. دا وجه صرف په دې خبره کوم، باقي بس عزیزانو زموږ په دې دنیا باندې دوه قسمه نظام دی. یو نظام هغې ته وایي کیپیټالیزم، چې بهی کم سړی محنت کوي هغه به ترقي کوي. خو که یو سړی بیمار دی، یو سړی معذوره دی، یو سړی په کلي کې اوسېږي، هغه ته هغه سهولت نشته چې کم په ښار کې ورته سهولت موجود دی، نو که دې کار نه کوي نو ته به ډوډۍ هم نه میلاوي. دې ته کیپیټالیزم وایي. سوشلیزم دې ته وایي چې یاره ته هم خوره خیر دی، کاروبار کوه، بزنس کوه، خو چې بهی په کلي کې کم سړی اوسېږي هغه ته بجلي نشته، نو ته ماله ټیکس راکړه چې هغه ته بجلي ولګوم. هغه هم یو انسان دی، ته هم مزې کوه خیر دی، خو ده خو هم انسان دی، ځناور نه دی. که ځناور دی هغه به مو خیال ساتو. دغه شان که چاته سکول نشته نو سکول به جوړو، که چا ځمکه نشته نو بهی ستا په زرګونو چې ځمکه ده بهی ته غریب له پکې ځمکه هم ورکړه، ټوله خو ته نشې وړې که نه، چې کومه کرې شه کره باقي دوی له ورکړه. دې نظام ته وایي سوشلیزم. نو چې کله بټو راغی نو هغه دا اعلان وکړو چې بهی موږ به د سوشلیزم اواز کوو، سوشل ډیموکریټ. زمونږ د پاکستان پیپلز پارټۍ ته سوشل ډیموکریټس وایي. د انګلیش کې د پښتو کې د دې خبرې مطلب دا دی چې هر هغه کار به مونږ کوو چې په کم کې د انسان د زندګۍ دپاره مساوات موجود وي. چې په لاهور کې د یو سړي 24 غنټې
په بجلی کې په ګرمۍ کې نو چې هغه په سروبي او په شموزو کې مې چې په کراچۍ کې یو سړی په کارخانهدار او دغه بچي په بیکن هاوس غړ غړ سلونو کې سبق وایي نو د قاسمي او د الو ماشوم هم باقي سبق وایي که اسلام آباد د یو سیکرټري بچي په شفا هسپتال کې فری علاج کوي نو د کټي غړی او د میخان څنګه و هغه هم پکې کوي دې ته وایي د مساوات دا په اسلام کې هم دي خو هغه غټ کارخانهدار چې هغه کارخانهدار را جمع شو او هغوی یو پوج جوړ کړ د مغربي ملکونو او د روس هغه نظام ټوټې ټوټې هغه خلکو هغوی دې جرنیل ته ووایي چې بھائی دا سړی ختم کا تاسو اکثر خبره کوي که زرداري نه پوهېږي زرداري د ټول نه غټ سیاستدان دی پاکستان کې او دا خبره زه کوم یو کس پاتې شي په ټول پاکستان کې چې زرداري صفت کې هغه به زه یم ما ته پته ده زرداري یو خبره کوي وایي نواز شریف دا چلو که بل ورځ جرنل نوم واخیسته جرنل باجو او جرنل فیض حمید او یو دغه جرنل بلو و چې دوی دا کله حکومت ته دانلې غوي کړې ده زرداري ورته وایي چې ته نوم واخله دا یو سوچ دی ګوره غټه خبره یې کړې ده لکه د دې جرنل خو ګناه نشته که نه خو دا یو سوچ جوړ شوی په خلکو کې په دې نظام کې چې هغه څوک دا نه غواړي چې دې خلکو ته هغه ایکول اپرچونیټیز میلاو شي چې کم پکار دي دا جګړه په برس په دې شي وه خبرې ټیک هم وه بګي زما د باجو سره څه کار دی ما د مریو سره نشته خو دغه یو سوچ جوړ شوی دی بګي دغه سوچ ختمول غواړي نو دغه سوچو بټو صاحب یې پانسي که بیا دغه لور بېنظیره شهیده هغه چې کله خندره ښځه وه مونږ غواړو او زما وړاندې وټو وکیل صاحب ولاړ 2008 کې 18 سال زما برابر شو او دغه شهیده شوله مونږ هر سړی په دغه کې وو هر چا ووټ ورواچو بیا داسې څه خبرې راغلې د پاټۍ څه مجبورۍ راغلې هغه نظام والا خلکو چې هغوی نه غوښته چې دغه خلکو ته د انصاف میلاو شي د بېنظیرې په انکم سپورټ په شکل کې زمونږ د بایزای ایرګیشن سکیم چې کوم دا راغی ستاسو د زمونږ د بره ځمکې اوبه کوي دا د زرداري منصوبه وه لکه مونږ یې چې څه کړي ګورې هغه هم چا نه دي کړي دا خو دلته کې د عوامي نیشنل پارټۍ حکومت او زرداري صاحب نه غوښته چې نیشنل پارټي خفه شي د بل امداد خان راغی ما ته وی وی دا 1122 منصوبه ما جوړه کړې ده هغه د پلان اینډ ډیولپمنټ چې کوم دی وزیرو اور سړی څونه د خدمت کې هغوی 1122 والا هغه امداد خان چې کوم دی راشي کولاو کړی دی منصوبه د هغه سوچ د هغه پیپر ورک د هغه لکه خو وزیر اعلی صاحب خو حیدر خان و زرداري صاحب بالکل نه وخته چې دوی خفه شي پیپلز پارټۍ کار کړی دی خو زمونږ بدقسمتي دا وه چې هغه مونږ ته ونه ښولې شوله نو زمونږ د مشرانو وویل چې بھائی مونږ دا کار وکړو هغه هم ښه خلک وو غټ غټ زړونه دي پروا نه کولې چې یاره بھائی تاسو مرمر مو لګوئ راشه بوټ پې لګوه جانډه پې پی ټي آی لګوه څنګه چې نن سبا دوی لګوي دا قسم کارونه هغوی نه کوي هغو لویې منصوبې کولې زرداري صاحب ولکې د سی پیک منصوبې راوړه ده 55 ارب ډالر منصوبه ده رالیله نواز شریف صاحب زمونږ په ښکته لګوي ډېر راسي هغه هم ښه ونه کړه خو د زرداري منصوبه ده نو چې کومې منصوبې راغلي پاکستان ته زمونږ د خلکو دپاره غریبو دپاره پیپلز پارټۍ ګوره کړي دي لکه مونږ په بل چا پسې ګوره بد نه وایو چې کار نورو پارټۍ مونږ بد وایو نه دغه ټولو پارټیو مونږ قدر کوو زموږ منشور کې هم دا دي زموږ په انسانیت کې هم دا دي مسلمانۍ کې هم دا دي پښتو کې هم دا دي د بل به عزت کې مونږ د نورو پارټیو د منشور هم عزت کوو د هغوی د مشر هم عزت کوو مونږ چا پسې ګوره بد ردې نه وایو او پښتون سړی همیشه په چا پسې ګوره بد ردې نه وایي مونږ به نه وایو دوی به وایي خیر دی مونږ به نه وایو په دې مونږ ښه ښکارو نو هغه سوچ و هغوی چې کوم دی دا پیپلز پارټي بیا بدنامه کړه د زرداري په دور کې هر چا وایي زرداري پارټي غرقه کړه زرداري پارټي راټینګه کړه دا پارټي تلې وه زرداري غریب له خپل حق ورکړو خو هغه خلکو چې کوم بټوی پانسي کړه هغه خلکو چې په چا بېنظیري باندې دماکه وکړه او ما خلکو زرداري بدنام کړه مونږ به د هغې سوچ مقابله کوو عزیزانو دا تصویر تاسو ته ښکاري دا یو انسان نه دی چې هغه وفات شو لاړ ختم شو زمونږ دپاره یې قرباني ورکړې ده سوچ یو نظام یې ورکړی و یو سیسټم یې جوړ کړی و ځکه نن سبا نن مونږ په بدر بانډه کې موجود یو دوا ورته کوو ولې ورته کوو زمونږ دپاره یې کار کړی دی الله پاک دې ستاسو هم عزت نصیب کړي ستاسو الله پاک قدر نصیب کړي
تاسو چې کوم مشران ناست یې الله پاک تاسو له صحت درکړي الله پاک تاسو له په ژوند کې برکت واچي خدای پاک بیمارونو په امان وساته مشران مردان نظم غجي صاحب او دغه راغلي دي سجاد صاحب دي تر کلیم تاسو طرف نم ټول طرف مونږ وایو پی 48 ته ډیره مننه جی والسلام ډیره مهرباني دا